ګرانو کتونکو په دغه روانه سروې کې هغه سترګور تاسو ته وړاندې کوو چې خبرو کې وزن وي ځکه چې زموږ د پښتونخوا حالتزار ډېر کړکېچنۍ طرف ته روان دی. یو مشر زما سره موجود دی، د هغوی نه به هم دغه پوښتنه کوو چې نن په دغه صوبه کې د دانلې خلاف یوه جلسه د پاکستان تحریک انصاف خلکه کوي. دغه جلسې ته دوی په کم نظر باندې ګوري؟ څه به وایي چې د نننۍ جلسې ته په کم نظر ګوري؟ د ټول نه مخکې غالب خان وروسته شکریه ادا کوو چې ته رالې او په دې اقل نه تپوس کې. غالب خان دا کم حالات چې جوړ دي په دې ملک کې دا کم په کومه طریقه چې د پی ټي آی مخکې حکومت راغلو عمران خان وزیر اعظم شو او بیا دا 11 سال چې کم دی نو په دې صوبه کې د پی ټي آی متواتر 2 ځله ګورنمنټ راغی. نو عجیبه خبره خو دا ده چې که الیکشن دلته شوي دي نو دا هغه شانتې جمهوري الیکشن نه دي شوي، هغه شانتې په ټیک طریقه الیکشن نه دي شوي، خو خامخا په د جمهوریت په رکاوټ کې او په دې کې چې کوم دی یو مداخله شته او دا د چا شته د کومې ادارې شته نو هغه خو ټولې دنیا ته پته ده چې هغه وخت کې به دې چغې والې چې یاره دلته داندلي ده او دغه ده. نو هغه وخت کې به چې کله عمران خان وزیر اعظم کېده یا به دلته تحریک انصاف حکومت راته خو بیا به دې خاموش شو. خو چې کله د دې حکومت نه راځي او په مرکز کې او په صوبه کې راشي او هغه نتایج چې کوم دي د دې د مرضی نه وي نو بیا د هغې نه دوی بیا چغې جوړې کړي چې یاره دلته دغه کېږي داندلي کېږي او په ټیک طریقه دلته الیکشن په جمهوري طریقه چې کوم دی نو دلته الیکشن نه کېږي. نو دا زمونږ د دې ملک بدقسمتي ده، خاص کر زمونږ د دې صوبې چې کوم دی نو دا ډېره زیاته بدقسمتي ده چې زمونږ په دې صوبه کې چې نن وګورئ کوم حالات جوړ دي. خزانه خالی ده، د امن امان خبره جوړه ده چې دا کم حالات دلته جوړ دي په دې صوبه کې او کم پښتنو ته کم مشکلات ورپېښ دي. نو زما خیال دی چې داسې په بله صوبه کې نه وي چې کومه صوبه کې دلته یو دا دلته چې کم حالات جوړ شوي دي. نو د داندلی خو چې کوم دی نو ټولې سیاسي ډلې خلاف دي. قومي وطن پارټي خپله موږ د دې خلاف اواز اوچتو او نن هغوی په خپله راځي او بیا وایي چې یاره داندلي شوې ده او دغه شوې ده او مخکې ځل چې دوی وایي داندلي شوې ده نو حکومتونه یې پرېښودل. نن وایي داندلي شوې ده او په صوبه کې حکومت دی چې یاره داندلي شوې ده خو پکار دی چې ته بیا هم هغه شانتې استعفاګانې ورکړې او د حکومت چلیږي هم نه او چلول هم نه شي نو پکار دی چې دا حکومت ته په خپله پرېږدې. نو دا څه عجیبه غوندې کړکېچن حالات دي دلته زموږ په دې ملک کې زموږ په دې صوبه کې. صوبه کې ترقي وینې نن ورځ کم وسایل چې په دې جلسو باندې استعمالیږي نو دا دوی د خپل نه او دلته ګروپ بندي دوی کې ویني چې الیمین بیل ګروپ دی او جنید اکبر بیل ګروپ دی. بالکل ګروپ بندي خو دې کې شته. غالب خان وروره چې لکه سړی ورته وګوري که نه نو د پی ټي آی کې هغه خلک ورغلي دي او هغه خلک پکې شامل شوي دي چې کوم د نورو پارټو نه ریجکټډ خلک وو چې کومو په نورو پارټو کې وخت نشو تېرولی او هغوی تلي دي او ځان له یو شارټ کټ طریقه کتل چې د امینتوب او د امپیتوب یې ځان له یو شارټ کټ طریقه کتله او مطلب دا یې کرسۍ ته د رسېدو یو طریقه یې کتله. هغه خلک ورغلي دي. نن هغه خلک چې کوم دي نظریاتي خلک نه دي، هغه مطلب دا دی چې سیاسي پوهه نه لري، بس اخوا دې خوا نه یو ځای شوي دي، یو ټولۍ یې جوړ کړی دی او بس عمران خان مشر دی او د عمران خان په سر چې کوم دی نو اوټ اخلي خو د هغې خلکو پوهې او دغه چې کوم دی نو نشته. دلته مخکې مطلب دی چې دې ټایم کې سړی وګوري نو حالات دومره خراب دي چې خزانه بالکل خالی ده، نوې خلک نشي برتي کېدی او دوی درنې او احتجاجونه نو هغه د اسلام آباد نه خو رالل اوس رالل نو زمونږ صوبه چې کومه ده اول خو به زه تلل اسلام آباد ته به تلل دلته به څه ناسه اوس چې کوم دی نو زمونږ صوبه کې چې کله دا روډونه بند شي دا درنې او دغه کېږي په دې باندې د یو ورځې ډېر معاشي او دغه تاوان کېږي. ګڼې پکار چې په پنجاب کې احتجاج په سند کې و که نه نو هغه خلک پیښ خو پښتنو کې لکه بد دا یو په پښتنو کې بس هغه شعور نشته. نن ګوره پنجاب وګورئ چې هلته کوم ترقیاتي روانه مسلم لیګ نون حکومت دی دغه دی مریم نواز لګیا ده او د صوبې لپاره څه نه کوي، د سټوډنټس لپاره د ینګ لپاره چې کوم دي هغوی لیپټاپ یې ورکوي، موټر سایکل یې ورکوي، دغه روان دی سولر سیسټم یې ورکوي، یو د ترقۍ یو پایه د هغوی روانه ده. مطلب دا چې هلته خو دلته
دلته نه روډ جوړیږي، نه سکول جوړیږي، نه کالج جوړیږي، نه هسپتال جوړیږي او نه چې کوم دی نوکری شته. نو ډیر زیات فرق دی. نو مطلب دا چې دوی دا شی دوی کولی نشي. اول خو د دې مقصد دا و چې یاره مونږ دا احتجاجونه وکړو، عمران خان به مونږ د جیل نه راوباسو، هغه به رها کړو. اوس زما خیال هغه تمې قطعي شوې ده. نو اوس د سره پاره کوي. نو پکار دی چې اول خو که دوی کې څه غیرت وي، نو پکار دی چې یاره زمونږ د صوبې د حکومت چې کوم دی دا مونږ چلولی نشو. دلته مونږ ته ډېرې مسلې دي او مونږ د دې اهل نه یو چې دا حکومت وچلو. نو چې نه شي چلولی نو پخپله دې پرېږدي چې یاره څوک د په دې پښتنو د رحم وکړي، د صوبې په عوامو د رحم وکړي چې یاره څوک راشي او دلته د حکومت هم وچلي، امن امان هم قایم شي او دلته چې کوم دی د ترقۍ دا پایه چې کومه ده نو دا هم روانه شي. ډیره زیاته مننه ګرانو کتونکو. دغه مشر په دغه خبرو کې چې پی ټی آی کې ریجکټډ خلک راجمع شوي دي، نظریه یې نشته دی، صوبه دې وخت کې تباهۍ طرف ته روانه ده او د پنجاب او د سند په مقابله کې چې کوم دی دلته کې د وړو کې د مالګې برابر کارونه کیږي، د خلکو نه روزګارونه اخیستل کیږي. نو په دې حالاتو کې دوی دلته کې درنې کوي، احتجاجونه کوي او نن دوی وایي چې زموږ نه منډیټ چوري شوی دی، چونکې دغه دوی سره چې کوم منډیټ دی دا دلته کې د نورو پارټو دی. مخکې به ځو، زموږ سره